ګرانو کتونکو په پیښور کې په مختلف واقعاتو کې نن بیا څلور کسان قتل شوي دي. دې نه یو ورځ پیل هم په پیښور کې د دوو پولیسوالو سره اووه کسان قتل شوي. د قتل پیله واقعه د خزانې تاڼې په حدود رامکشن کې شوې ده، چېرته چې دوه ځوانان الکان شامیر او د هغه دوست محب الله قتل شوي دي. د شامیر د پلار غلام حسین په رپورټ باندې پولیس د هغوی دریم دوست عثمان خلاف د دوو قتلونو مقدمه درج کړې ده. عثمان د موقع نه فرار دی. د پولیس وینا ده چې د ملزم او دواړه مقتولین دا درې واړو خپلو کې دوستان وو. ملزم تښتېدلی دی، نو ځکه پته نه لګي چې په څه وجه د دې جګړه شوې ده او دا عثمان لګي شوی دی، خپل دوه دوستان یې قتل کړي دي. د قتل دویمه واقعه د سوکنو تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې نامعلوم کسانو د محکمه صحت ډرایور عابد حسین قتل کړی دی او ملزمان تښتېدلي دي. بله واقعه د بالا ماڼۍ تاڼې په حدودو لنډي ارباب کې شوې ده، چېرته چې ابرار نومي کس پولیس ته ویلي دي چې هغه کور ته روح الله نومي کس